اختر د لمانځه طریقه کار. لہذا اوله خبره خدا درته کوم که د اختر منځ دی او که د جمعې لمونځ دی او که تکبیرات تشریق دی دا تر شاره پورې خاص دی، دا په ساراو کې نسته، په کلي کې نسته. لہذا که چیرې د جمعې لمونځ په کلي کې کیږي نو د جمعې لمونځ په کلو کې نه دی صحیح، هغه د ماپښین 4 رکعاته باید سړی نه کې پر قضا. ګناهګار دی چې په کوم ځای کې د جمعې لمونځ نه یې صحیح حالت دی وکړي، د ماپښین 4 رکعاته پر قضا کې هغه په 2 رکعاته ودرې، په دې ګناهګار دی. لہذا دا لمونځ به بېرته بیا راګرځي. د هغه رقم د اختر لمونځ د سارا پر والا باندې نه دی واجب، او تکبیرات تشریق د سارا پر کلو والا باندې نه دی واجب. که چیرې بالفرض والتقدیر تکبیرات تشریق په کلي کې یو څوک ووایي باک نه لري، صحیح دی، مستحب دی، لیکن پر واجب نه دی، نه پر نارینه، نه پر ښځه، نه پر کوچني، نه پر لوی، نه پر بالغ او نه پر کوچني. خیر خو د اختر د لمانځه 2 رکعاته دي، او د اختر د لمانځه کولو طریقه هم د عام المنظور رقم ده. البته د اختر په لمانځه کې د عام المنظور په مقابله کې صرف 5 تکبیرات زائد دي، چې 3 تکبیرات په اول رکعت کې د سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك د دې څخه ورسته ویل کیږي، او د الحمدلله څخه مخکې دي. مطلب د سبحان او د الحمدلله په مابین کې 3 تکبیرات دي په اول رکعت کې، او 3 تکبیرات په دویم رکعت کې دي، لیکن د الحمدلله او د سورت څخه ورسته او د رکوع څخه مخکې دي. لہذا د اختر د لمانځه مکمل طریقه کار دا دی چې اول به په زړه کې فرض کا د عید الاضحى د 2 رکعاتو سره د شپږو زائدو تکبیراتو نیت وکي، او بیا به د عام المنظور پر رقم اول الله اکبر وکي، او بیا به سبحانك اللهم وایي، بیا به په وقفه سره 3 واره بلا سنه و غوږو ته پورته کی او الله اکبر بوایي. چې دا اول 2 تکبیرات وویل نو تر غوږو پورې به لاسونه پورته کوي او بیا به یې لکوي، یعنی تر نامه لاندې به لاسونه نه نسي، ډایرکټ به دا لاسونه لکوي په اولو 2 تکبیراتو کې لاسونه به زړوي، او دریم واره د الله اکبر وروسته به لاسونه نه لکوي بلکې فوراً به تر نامه لاندې نسي. او امام ته پکار دی چې کم سے کم د دې الله اکبر په مابین کې د 3 واره سبحان ربي العظیم یا سبحان ربي اعلی ویلو وخت ورکوي، چې دومره وخت ورکوي چې سړی رکوع کې کوي یا مطلب دا فرض کا سجده کوي، دومره وخت باید امام ورکوي. او کچیر مجمع زیات او خلق ډیر وو، ازدحام زیات وو، رش ډیر وو، نو بیا به د دې څخه زیات وخت هم ورکوي، ځکه چې دا خلق په اشتباه کې نسره او دا خلق څخه تکبیر پات نسی، او یا د امام څخه مخکې د تکبیرات ونه وایي سره چپاو راستان نسی. خیر خو په اول رکعت کې د 3 واره الله اکبر ویلو وروسته امام په فسوکه اواز سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم وایي، بیا به د عام المنظور پر رقم په زور اواز سره الحمدلله او سورت به وایي، او بیا به رکوع او 2 سجدې وکړي، نو به دویم رکعت راپورته سي، نو به په دویم رکعت کې حسب قاعده الحمدلله او سورت به وایي. بیا چې کله د سورت څخه فارغ سي نو به د رکوع څخه مخکې هغه رقم لاسونه 3 واره وغوږو ته پورته کی او الله اکبر ور سره وایي، او لاسونه به لکې لکه څنګه چې په اول رکعت کې د ویلو. بیا به 3 واره الله اکبر کی رکوع ته به دغه الله اکبر سره به رکوع ته ولاړ شي. په 3 تکبیراتو کې خلاصونه وغوږو ته پورته کړ او بیا لاسونه یې لکړل، پاتې سو
شو څلورم الله اکبر چې وایي په دغه الله اکبر باندې به ورکوع ته ولاړ شي او حسب قاعده لکه د نور منځونه رکوع به وکړي سجدې به وکړي او ناسته به وکړي اتحیات به تر پایه پورې وایي سلام به وګرځي بس دغه د اختر د لمانځه طریقه ده مطلب مختصرا بیا درته وایم چې د اختر د لمانځه طریقه دا ده چې صرف د شپږ تکبیرات کې زائد نور هغه رقم 2 رکعات دي چې دا شپږ تکبیراتو کې 3 تکبیرات په اول رکعت کې د سبحان او د الحمدلله په مابین کې او 3 تکبیرات په دویم رکعت کې د الحمدلله او د سورته مابعد کې د رکوع څخه مخکې بس صرف دا فرق دی نور هیڅ فرق نه دغه د عام المنزو پر رقم دی خلک بار پښتنه کوي چې د اختر د لمانځه طریقه چیشته د اختر د لمانځه طریقه د عام المنزو پر رقم د صرف د شپږ تکبیرات کې زائد دی په دې باندې د خلک په اشتباه کې دي چې دا به سره کم بس خدا پاک دې موږ ته د توفیق را نصیب کړي چې موږ ته په شارو کې کچیر موجوده یو چې دا د اختر منځ پرې نږدو د عیدګاه وکړو او کچیر په سارا کې پر هغه واجب نه دی نه په سارا کې د عیدګاه منځ کوي لہذا کڅوک په شارو کې هغه کې پریږدي ګناګار دي قصدن کې پریږدي او کچیر عذر یې هغه خو جلا مسله ده او چې عذر نه باید د اختر منځ نه پریږدي والسلام